ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې دا د قران کریم حافظ او مشهور قاری تیر شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو فرد ته فرمایل چې ابی ما د تلاوت وکا. نو دوی ته فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قران کریم خو پتا څه باندې نازل شوی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ما ته الله رب العزت او فرمایل چې ابی ته وایي چې تلاوت وکا. او یو روایت کې دا دی چې ما ته فرمایل چې د ته وایي چې سورۃ البینه وایا. نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت زمانو ما غستو. نو نبی رسول الله صلی الله ته فرمایل چې او الله رب العزت ستانو ما غستو او ویل چې د ته وایي چې تلاوت وکي. نو حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې کله دا خبره واوریدله د ډېر زیات خوشالۍ نه پسترو د اختیارالي او وی جوړ ډېر زیات خوشالۍ نه دا هغه حضراتو چې دوی به تلاوت کول نو دوی دومره ښه اواز چې د هغې په وجه باندې الله رب العزت په خپله باندې فرمایي چې دې صحابي ته ووایه چې دا د تلاوت وکړي. چې الله رب العزت یو کس د تلاوت او خواهش لري نو سوچ کوئ چې د دې اواز به څنګه و. نن سبا موږ او تاسو وګورو موږ ته د قرآن کریم د تلاوتو موقع نه میلاویږي. ټیم را سره وي د موبایل ټیم وي خو چې کله د قرآن کریم د تلاوت ټیم راشي نو موږ د هغې نه ډېر زیات غافل یو. په دې وجه باندې دغه قرآن کریم چې دی دا به انسان باندې د قیامت په ورځ باندې ګواهي کوي د انسان خلاف. دا الله رب العزت ته وایي چې دی کس به سهار وختي موبایل راواغستلو خو زه په ټوله ورځ او په شپه کې د نیم راغستې. دغه قرآن کریم چې د قیامت په ورځ باندې به د انسان خلاف حجت وي. نو په دې وجه باندې موږ او تاسو له پکار دي چې په ټوله ورځ چې کم از کم د قرآن کریمو څه نه څه حصه چې دا تلاوت کوو. که بیخي ټیم نه میلاویږي نو کم از کم دا سورت یاسین چې دی دا خو هر یو انسان له پکار دی چې په ورځ کې یو قرآن دا موږ او تاسو ووایو.